بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علی نور وزیر کتون کو ز پارلیمنٹ هاوس کې موجود یم. نن بعد پارلماني ممبرانو سره چې کوم د پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمن عمران خان د رهایی یا چې کوم پاغه بند کې سونه دی په دې حواله سره خبرې کوو چې دوی د پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمن عمران خان باندې د کسونو په حواله سره نظر سلري او دین علاوه چې کوم بانی پی ټی آی عمران خان با آیا زر تر زره د جیل نه رها شي او د سره سره چې کوم د بانی پی ټی آی عمران خان د رهایی په حواله سره چې کوم خلک امید لري هغه ته دوی پیغام سلري. په دې مختلفو سیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځي د موږ سره اوسئ. چیرمن عمران خان صاحب باندې چې کوم کسونه دي په هغې حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ جیلی کیسونه دي اسې تنګول دي. کوشش دا کوي چې په څه طریقه باندې په جیل کې وساتو سموده نور دې خو دا خیال و چې عمران خان به په جیل کې واچو او پارټي به ولې یو قسم بین کو ځکه چې جنډې رانه واغسته کسان رانه ونیوه خلک به ووټ نه اچوي به قیصه به ختمه شي. یو خاموش انقلاب راغی او په 8 فروری باندې پوره قوم راووتو. یو دنیا ولیده چې په جیل کې دننه خلکو به یو سیټ ګټلو خو په جیل کې دننه پوره الیکشن عمران خان وګټلو. نو ټول جیلي کیسونه دي او د قام د مسلو حل صرف او صرف دا دی چې عمران خان سره د خپل لیډرشپ بار راوباسي او په میز باندې کینی او په مختلفو مسلو باندې چې کوم دی د یو بل سره مراکو کی او د مسلو حل په گفتگو وباسي. پاکستان تحریک انصاف سره او خاص کر د خان صاحب سره دا زیاتې نه دي چې دای په جیل کې ساتلې د پاین او قانون باندې خو عمل درآمد ضروری دی. ګوره د قوم لیډرشپ چې کله ته په جیل کې واچې نه بیا هغه خلکو ته موقع ملويږي کوم خلکو چې په ریاست کې یا په حکومت کې هغه مسټیکس نه نو په کار دا چې څومره سیاسي ګوندونه دي هغه مشران دي وټاکل شي هغه دي بار راويسي چې څوک په جیلونو کې سره د عمران خان صاحب سره د شاه محمود قریشي هغه دي راوباسي ان شاء الله او چې دي کله راوځي په میزبان یو بل ته مخامخ کینی د خبرو حل په خبرو راوځي. کوغواړي نو کیسونه خودمره بیکاره کیسونه چې سبام راوتی شي کوغواړي او دا کیسونه ته واپس والی نور خپل کوشش کوي برپور چې زیات تر وخت پورې د نو ساتي. زه وخت نشم ټاکلی چې د تاریخ پورې د میاشتې پورې براوزي خو لګي داسې چې ان شاء الله نور ډیره مدت نه نشي ساتلی. خلکو ته امید دی چې خان صاحب د جیل نه زر بهر ته راوځي نو خلکو چې کوم امید دی په هغې حواله سره ستاسو خلکو ته پیغام څه دی؟ خلکو ته پیغام دا دی چې ستاسو اتفاق او اتحاد او ستاسو جذبه چې کوم دی نو هغه طاقت دی چې د کمې په بنیاد به عمران خان بار راوځي. نو په دې وجه باندې اول خو خپل حوصلې مه بایلئ او دویمه خبره دا ده چې په 15 اګست باندې د ګل په ورځ د پیر په ورځ په ثوابه کې یو غټه قومي سطحه جلسه ټاکلې شوې ده د عمران خان صاحب په وینا باندې په هغې کې زه اسد قیصر صاحب شهرام خان عاطف خان مونږ د هغې په میزبانانو کې سره د الیمین خان ګنډاپور راځو او د ټول پاکستان قوم ته بالخصوص پښتنو ته دا درخواست دی چې د کوم ځای کې تاسو د پیر په ورځ ثوابه جلسې له تاسو راشئ چې یو عظیمشانه جلسه وشي او یو مضبوط او سټرنګ میسج لاړ شي چې دا اخري جلسه مونږ په خیبر پښتونخوا کې وکړه او که عمران خان نه راوځي نور به بیا زمونږ مخه پنجاب او اسلام آباد طرف ته. بانی چیئرمین عمران خان پر بننے والے کیسز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم تو بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ ہیں. کیسز تو پولیٹیکل گورنمنٹ میں پولیٹیکل گورنمنٹ اپنے اپوننٹس پہ بناتی ہیں. وہ سچے ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں کورٹس میں جا کے وہ واضح ہو جاتی ہے. ایک وقت میں تو ہمدردی خان صاحب کے ساتھ تھی لیکن اب پتہ نہیں تو کیا آپ کے خیال میں جو کیسز ہیں آپ کے خیال میں سیاسی بنے ہوئے ہیں؟ ہاں بالکل سیاسی کیسز ہیں. میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے نا تو یہ تو اپنے اپوننٹ کو دبانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ایشوز بھی ڈھونڈتی ہے کہ مطلب دیکھیں قانون تو بہت سخت ہے اور انسان جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو 100% قانون کے مطابق نہیں ہوتی ہیں تو اس پہ کیسز ہر کسی پہ تو نہیں بنائے جاتے جو اپوننٹ ہوتا ہے اس پہ بنائے جاتے ہیں. یہ تو پھر خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی نا؟ بس ابھی یہ تو پولیٹیکل اپوننٹ جب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پہ زیادتیاں کرتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جلد از جلد رہائی ممکن ہے؟ یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا پچھلے 1 مہینہ یا 15 دن گزرے تو وہ سارے کیسز میں ان کی بیل ہو گئی تھی اور وہ ریلیز ہو رہے تھے. پھر ایک اور کیس ان پہ بنا اور ان کو ڈیٹین کر لیا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کورٹس پہ اور جو کیسز بنے ہیں اور جو پرسو کر رہے ہیں ان پہ. بانی پی ٹی آئی عمران خان کو لوگوں کی رہائی کے حوالے سے امید پر آپ کا لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ میرا تو اس بارے میں کوئی پیغام نہیں ہو سکتا نا. وہ تو ان کی پارٹی کا ان کے لیے پیغام ہوگا نا. دیکھیں میرا یہ پیغام بھی ہے اور یہ یقین بھی ہے سیاسی ورکر اگر اپنا کام جاری رکھے گا تو سیاست جو ہے وہ مرتی نہیں ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. جھوٹے کیسز ہیں. ایک بندہ پورے پاکستان میں ایک لیڈر جو
کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، جو جس کے اوپر کرپشن کا 1 روپے کا چارج نہیں ہے، جو سچے دل سے پاکستانی ہے اور چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے اور دنیا میں آگے جائے اور امت مسلمہ کو لیڈ کرے، اس بندے کو یہ اس کے قصور ہیں جس کی وجہ سے وہ پابند سلاسل ہے۔ مطلب سارے جو اس پہ کیسز ہے وہ سیاسی ہے؟ سیاسی اور یہ بیرونی ایجنڈا ہے، اور یہ جو یہاں پہ غلامان ہیں یہ اس ایجنڈے کو پورا کرنے والے ان کے سہولت کار ہیں، ان کے مفادات مشترک ہیں، اور یہ ان کے غلامان ہیں اور وہ کر رہے ہیں، وہ کروا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ مان رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان کی جلد از جلد رہائی ممکن ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آج اس وقت تک جو صورتحال ہے، عمران خان کے ساتھ جتنی عوامی طاقت ہے، یہ میرا اپنا نظریہ ہے، یہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کوئی کام لینا ہے، اور جب اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ ہرا سکتی ہے، نہ ہی اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان کی رہائی کے حوالے سے امید لگائے رکھنے والوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ جی میرا پیغام یہ ہے کہ امید ہمارا تو بحیثیت مسلمان ہم اللہ پاک پہ پورا بھروسہ ہے، یقین ہے، انشاءاللہ تعالی عمران خان آئے گا، باہر آئے گا اور اس ملک کو لیڈ کرے گا، امت مسلمہ کو لیڈ کرے گا، اور وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لینا ہے اللہ تعالیٰ ان سے لے گا، اور پاکستان انہی کی نمائندگی میں ایک مضبوط، مستحکم اور ترقی یافتہ پاکستان بنے گا انشاءاللہ۔ تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان پر بننے والے کیسز کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں تو یہی کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہو وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب کیسز تو بنائے گئے ہیں، آگے فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے کہ بھئی کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، تو یقیناً ہر آدمی کو انصاف ملنا چاہیے، اور جلد از جلد انصاف ملنا چاہیے۔ جلد سے جلد انصاف ملنا چاہیے۔ تو کیا آپ کے خیال میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی جلد از جلد ممکن ہے؟ یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اس پہ آپ کا خیال کیا ہے؟ نہیں، خیال میرا یہی ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہ آپ نے بات کی 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا، اور اس وقت خان صاحب اس وقت بھی مطلب گرفتار تھے، تو لوگ مطلب ابھی بھی یہی امید لگا کے رکھ کے مطلب بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جلد از جلد رہا ہوں گے۔ تو جو لوگ مطلب امید لگا کے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خان صاحب رہا ہوں گے، ان کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ دیکھیں، انہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے اپنے قائدین کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ ایک ذاتی معاملہ ہے، تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ انہیں کتنی امید رکھنی چاہیے۔ بہرحال فیصلہ الٹیمیٹلی عدالتوں نے کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان بندی جوړ شوي کیسونو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ نظر بس یې بچو ټول دروغ دی، یار یو کیس دروغ دی، سر نخپې پورې دروغ دی. مطلب یې دغه دی چې سړی د پاکستان نه لاړ شي ډیل دی کې اوی زه نه کومه بس. د بانی پی ټی آئی عمران خان زر تر زره رهایی ممکن ده؟ بچې وخت سره پته لګي به مونږ خو کوشش کولیږو یو نو د خدای مرضي ده، مونږ خو کوشش ډیر کولیږو یو. نو خلکو هم دا امید ساتلی دی چې د خان صاحب چې کومه زر تر زر رهایی ده هغه مطلب امکان لري. امید په حواله سره چې کوم خلک ناست دي هغې ته پیغام څه دی؟ امید خبره ده که نه، نو امید خو الله نه ده، ټیک شوه. دې ظالمانو نه خو مونږ امید نه ساتو، دی نه هېڅ امید نشته. امید الله نه دی، او انشاءالله دا خبره به خیر ته ځي به. دا زما یقین دی. هله چې کوم سړی بې ګناه جیل کې ناست دی، عمران خان وطن له ناست دی، ښه مالداره دی، ښه قسمت والا دی، اولاد شته، کورونه شته، نوم شته، خو جیل کې په خپل مرضی ناست دی، په زوره خو چا نه دی کینولی. که هغه غواړي سبا به وایي چې بس مجھے معافی دو، میں لنڈن جا رہا ہوں، بھگوڑوں کی طرح خو نه کوي که نه. وایي چې مر جاؤں گا لیکن ډیل نہیں کروں گا. بالکل ولې ډیل وکړي؟ پاکستان دې ختم شي. د زرداري له نواز شریف له ولې دې زموږ څه لګي؟ دی موږ له څه راکړي 40 کالو کې؟ بالکل هم نه. آیا پریشر داسې شته په ده باندې چې مطلب ته د ملک نه بهر ته لاړ شه؟ تش دغه پریشر چې -1 وکړه، ملک پرېږده، سیاست پرېږده، وایي بالکل هم نه. وطن له ناست یم، جیل کې تاسو څه مسله ده؟ ناست دی یم که نه، تاسو له څه زور دی؟ ګرمي خو خان له ده، خوراک دغه مسله ده، پیشو یم ته وتښتوله بدبختو چې هغه به له تله راتله به کمرې ته. دا داسې بچې الله دې معافي راکړي، غیرت نه صفا خلک دي چې دوی سره ته خبره نه شي کولی، دوی سوچ باندې ځان نه شي پوهوی، دا هغه شانې خلک دي. تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان پر بننے والے کیسز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کو سب کو پتہ ہے وہ سارے کیس جھوٹے ہیں،
اور ایک ایک کر کے ثابت ہو رہا ہے. تو شخانہ کیس میں بھی آپ نے دیکھا, سائفر کیس میں بھی دیکھ لیا, عیدت کیس میں بھی دیکھ لیا, اور پھر جو 9 مئی میں جو 12 کیسز میں وہ ریمانڈ دیا گیا تھا اس کا آپ نے ہائی کورٹ میں دیکھ لیا کہ ہائی کورٹ نے ایک بہت خوبصورت اس میں ججمنٹ دی ڈی بی نے, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے جس میں خان صاحب کے اوپر جو لگائے گئے الزامات ہیں وہ ثابت ہوتے ہوں. اور بار بار انہوں نے پروسیکیوٹر سے کہا کوئی ایک لائن پڑھ کے بتائیں, کوئی ایک لائن پڑھ کے بتائیں, اور الحمدللہ کوئی ایسی لائن بھی نہیں تھی جو خان صاحب کے خلاف وہ کسی قسم کا کوئی جرم ثابت کر سکتے. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب محب وطن پاکستانی ہیں, اور انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا سیاست میں آنے سے پہلے, ورلڈ کپ جیت کر, شوکت خانہ بنا کر, اور اس کے بعد انہوں نے جب سیاسی جماعت کی داغ بیل رکھی ہے اور پھر انہوں نے ایک مسلسل جدوجہد کی ہے, اسٹرگل کی ہے. یہ نہیں ہے کہ آج پارٹی بنی ہے اور کل ہی جو ہے وہ 28 سال بعد ان کی جدوجہد جو ہے وہ کامیاب ہوئی. الحمدللہ آج پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے پورے پاکستان میں اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے 8 فروری کے الیکشن میں حاصل کی تھی. جو کیسز ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے, جلد ختم ہو جائیں گے. کیا آپ کے خیال میں جس طرح کی مطلب خان صاحب پہ کیسز بنائے گئے ہیں سیاسی کیسز ہے, خان صاحب سیاسی قیدی ہیں؟ جی بالکل, یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہماری جماعت کو پینلائز کرنے کے لیے یہ سارا کیا گیا. آپ دیکھیں ہمارا نشان چھین لیا گیا, ہماری جماعت کو سیاسی طور پر ختم کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن یہ ان کی بھول تھی. 8 فروری کو لوگوں نے ثابت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے, تھی اور رہے گی. اور یہ سارے سیاسی کیسز ہیں, کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں دیکھیں کوئی کرپشن نہیں مل سکی. شوکت خانہ بنایا کتنا بڑا پروجیکٹ تھا. لوگوں نے بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا ثبوت. ہاں بالکل, لوگ اب بھی کھڑے ہیں ان کی. وہ ہمارے تو برکت کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ خان تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا. تو عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سیاسی جو مقدمات بنائے گئے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. یہ انہوں نے سارا آپ نے دیکھا, یہ بین کرنے کی بھی انہوں نے دیکھ لیا. اب کالا قانون ایک لے کے آ گئے کہ مخصوص نشستیں نہ دی جائیں, وہ بھی سپریم کورٹ سے اٹھ جائے گا. بہت شکریہ. مخصوص نشستیں تو پی ٹی آئی کے حق ہے, تو بانی پی ٹی آئی عمران خان پر بننے والے کیسز اور ساتھ ساتھ ان کی جو رہائی ہے جلد از جلد ممکن ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں جو اپنا عدالتی جو پروسیجر ہے, جو طریقہ کار ہے, اس میں سے گزر کر ہی ان کی انشاءاللہ تعالیٰ رہائی ہونی ہے. آج بھی 12 کیسز کی ضمانتیں جو فکس ہو گئی ہیں تو وہ بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر ان کے خلاف کوئی کیس ایسا نہیں رہے گا, انشاءاللہ جلد رہا ہو جائیں گے. یہ پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے امید لگائے رکھنے والوں کے لیے آپ کا میسج پیغام کیا ہے؟ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ امید کامل ہے ہمیں, اور جلد میں سمجھتا ہوں شاید اس بار نہیں, چھٹیوں کی وجہ سے سپٹمبر کے اینڈ تک خان صاحب ہمارے درمیان ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو مرضی کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان پر بننے والے کیسز کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, عدلیہ کام عدلیہ پر تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہم اگر کوئی کمنٹ کرتے ہیں تو نوٹسز ایشو ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں عدلیہ اب آزاد ہے, اور اگر ان پر کیسز بن رہے ہیں تو کیسز ختم بھی ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر حضرات, ان پر غلط کیس نہیں بننے چاہیے. خان صاحب کا کافی عرصے سے خان صاحب جیل میں ہیں, تو انصاف جلد از جلد اس کو ملنا چاہیے. بالکل, میں تمام خان صاحب بشمول دیگر جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں, میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں چاہوں گا کہ تم سب کو جلد از جلد انصاف ملنا چاہیے. اور ہماری عدلیہ سے یہی امید ہے کہ وہ تمام کیسز کو میرٹ پر دیکھے گی. آپ کے خیال میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب جلد از جلد رہا ہو جائیں گے, یا جلد از جلد اس کی رہائی ممکن ہے؟ دیکھیں جی, کیس کی نوعیت اور جس انداز سے عدلیہ کا نظام چل رہا ہے, تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اکتوبر نومبر تک وہ آزاد ہو جائیں گے. جی لوگ یہی امید لگائے رکھے بیٹھے ہیں کہ وہ جلد از جلد رہا ہوں گے. جو لوگ امید لگائے رکھے بیٹھے ہیں کہ خان صاحب کچھ عرصے میں باہر آ رہے ہیں, ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی والے تو سب کہتے ہیں کہ ہم سب امید سے ہیں. اب یہ امید کب براتی ہے اور کب ان کی عید ہوتی ہے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. اور جو میرا ہے, ہمارے بلوچستان عوامی پارٹی کا موقف یہی ہے کہ جتنے بھی سیاسی قیدی اگر ان پر کوئی غلط کیسز ہیں تو ان کو جلد از جلد نپٹایا جائے. او دې صرف دې لپاره دی چې عمران خان وروته نو د سیاسي پوزیشن کټ ختم شي.
قانون چې نه وي نو خو ملک ترقي هم نشي کولای د قانون عمل درآمد خو ضروري دی یاره چې خبره داسې ده چې دا مونږه لګیا یو اپوزیشن دا مونږه یو تحریک تفظ عین یو تحریک دغه کې مختلف نورې پارټۍ هم دي او پی ټی آی په خپل هم ګوره 2-3 کروڑ عوام پی ټی آی ته ووټ ورکړی دی دا ووټران دي آبادي که وګورې نیم نه زیات آبادي ده نو دې نه مونږ جدوجهد شروع کړی دی مونږه دا چې کوم خلک دي دا دې ته نه پرېږدو چې دوی خپله منماني وکړي نو موږ به انشاءالله خپل جدوجهد جاري ساتو همیشه جیت چې دی هغه د حق کېږي د بانی پی ټی آی رهایی زر تر زر ممکن ده بانی پی ټی آی رها دی هغه دی داسې ګڼه چې قید کړی دی په بدماشي او په ذاتي او انا کې دی مبتلا دي نو څه داسې کیس نشته چې په هغه ثابت شي ټول کیسونه چې کوم مین کیسونه دی جوړ کړي ختم شو نو بیا والا لس کیسونه نور پسې روباسي مقصد یې دا دی چې عمران خان ته دی سیاسي او جمهوري ازادي نه ورکوي مقصد یې دا دی تاسو د بدماشۍ خبره وکړه چې بدماشي باندې دوی په جیل کې کېنولی دي نو آیا په آیین او په قانون باندې خو بهرحال عمل درآمد ضروري دی یو ملک دی ګوره د ملک کې مارشال الله څو ځله لګېدلې د مشرف صاحب وګورئ ایوب خان صاحب وګورئ بیا ضیاء الحق صاحب وګورئ پیپلز پارټي نون لیگ دی خپل آئینی او جمهوري چې کم استحقاق دی عوامي هغې خرڅ کړی دی او دی په مرضي چلیږي یعنې جمهوري سیاسي حکومت یا سیاسي جماعت کله هم داسې نه کوي خان صاحب د رهایی په حواله سره چې کومو خلکو امید دی چې زر تر زره به هغه د جیل نه بهر ته راوځي هغې ته پیغام څه لري میسج څه دی هغې میسج دا دی چې انشاءالله مونږ د خان سپایان یو د پی ټی آی چې کوم دی هغه په دې ایجنډا ده چې زمونږ لیډر چې کوم زمونږ دې ټایم د ملک وزیر اعظم دی ولې چې مونږ سیټونه ګټلي دي نو هغه انشاءالله هغې دپاره مونږ جدوجهد کوو عوام ته دا اپیل دی چې مونږ دا انشاءالله د 5 اګست په ثوابیا کې یو ډېر غټه جلسه کوو هغې نه پس به نور هم سیټینز وي جلسې به وي او هړتال تاسو کتلی دی زمونږ ایم روزانه هړتال هم کوي نو دا جدوجهد دی دا عمران خان د ازادي دپاره او انشاءالله عوام ته دا وایو چې تاسو نمایندې چې دي چې کم مینډیټ باندې تاسو جوړ کړي دي هغه په خپل کار لګیا دي پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان باندې د کیسونو په حواله سره ستاسو نظر څه دی بسم الله الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف ته بانی په باره کې چې کوم کیسونه دي هغه د عدالت ته مخامخ شي که عدالت هغه بری کې نو د هیچا پسې اعتراض نه دی پکار او عدالت له اختیار پکار دی چې هغه د هغې وګوري باقاعده په هغې بغیر سره سیاسي دغه دباو نه بغیر سره دباو نه بغیر د بل امریت د دباو نه هغه دې بالکل ټیک ټاک وګوري که عمران خان ګناهګار وي هغه له سزا ورکړي ګناهګار نه هغه دې رها کړي او فوراً دې پرېږدي تاسو ته داسې لګي چې هغه کیسونه چې څومره دي په خان صاحب باندې سیاسي دي نو هغه خو مونږ ما کیسونه نه دي کتلي اوس تا ته زه کومه یوه خبره وکړم کیسونه خو به هغه ته پته وي چې هغه چا کړي دي په هغې باندې او چا چې کوم دی پروسو کړي زه خو نو عدالت ته تللی یم او نه ته خبر یم په 9 مئی کې هغه خپله هم گرفتار و په سپریم کورټ کې بقاعده چیف جسټس د هغه وخت هغه حکم ورکړو چې هغه د په فوري توګه عدالت کې پیش کړی شي او دې نه علاوه آیا د ستاسو په خیال باندې عمران خان به زر تر زره رها شي دا ممکنه ده یاره مونږ خو دا وایو چې بالکل سیاسي دغه نه دی پکار او سیاسي دا زیاتی دی په سیاسي لیول باندې او که په هغې باندې څه داسې مجرمانه دغه وي خو بیا خو ټیک د هغې خو به هر سړی د قانون نه بالاتر نه دی هغه به مخامخ کېږي قانون ته خو که په سیاسي لیول باندې هغه د هغې نو هلې فوري رها کړي او موږ دا وایو چې هغه کېدی شي چې دا حالات داسې روان دي چې دوی به دې طرف ته ځي د پاکستان تحریک انصاف بانی پی ټی آی عمران خان په حواله سره خلکو امید ساتلی دي چې هغه به زر تر زره د جیل نه بهر ته راوځي هغې خلکو ته پیغام څه لري نو امید خو دا ساتل پکار دي ځکه چې هغه هر وخت کې الله د امید له خو دغه نه خو ناامیدي نه پکار خو به هر حال دا اوس د قانون او دغه خبره د نصاب چې کم ځای پورې رسي بانی پی ټی آی عمران خان باندې چې کوم کیسونه دي په هغې حواله سره ستاسو نظر څه دی نو هغه خو تاسو ته څنګه معلومه ده ټول منګړت کیسونه دي څه جان پکې نشته دی او بل دا چې دا څومره کیسونه کې دا ختم شي نوي کیسونه به جوړوي څنګه چې زموږ نور زه به دا ویم چې ایم این ایس چې کومه دي هغه راخلاصېدنې سابقه ایم این ایس چې کوم دي نن زموږ دلته چې کوم احتجاج وشو ډېر سخت احتجاج وشو زموږ یو ملګری چې کومه دی اغوا کړی دی او بلکې دا د دومره بېبسه حکومت دی هغوی وایي چې پولیس سره دا نشته دی نو چې پولیس سره نه دی چا سره دی نو زه دا وایم چې د یو عام شهري پته نه لګي او بیا وګوره سابقه وزیر اعظم چې کومه دی هغې چې په څنګه کیسونو کې راګیر کړی دی نو ټول یو ډرامهخیز کیسونه دي هر یو شهري تحفظ د ریاست ذمہداري د حکومت ذمہداري جوړیږي چې مطلب د خلکو حفاظت وکړي دا یو حقیقت دی حقیقت دا زه خپل سیاسي کیریر کې زه دا کم قسم کیسونه یې نما زه دا وایم چې څومره موږ هغه د ملک افراتفري یو حقیقت دا چې ما خپل ژوند کې زموږ ډېر کم عمر دی خو موږ خپل ژوند کې 40 سال عمر 44 سال عمر کې موږ کم از کم دومره افراتفري نه ولیدلې څومره چې دې ګورنمنټ کې ده
بانی پی ٹی آئی عمران خان رهایی آیا زر تر زره ممکن ده؟ یاره موږ ته خو اوس وخت کې څه نه ښکاري، څنګه چې ما وویللې 200 کیسونه کې د ټولو کې ضمانت وشي، نوي کیسونه به دوی جوړوي. ټول کیسونه سیاسي دي؟ ټول سیاسي کیسونه دي، زیاتیات ورسره کیږي؟ ذاتیات 100%. نو چې کوم خلک امید ساتلی دی چې خان صاحب به زر تر زره د جیل نه بهر ته راوځي، هغې خلکو ته پیغام څه لرئ؟ ان شاء الله دلته زموږ پارلیمنت کې په روزانه په بنیاد باندې زموږ کم احتجاج کیږي. دلته زموږ بوک اړتاری کیمپ لګېدلی دی، په 5 تاریخ باندې زموږ سواوی کې جلسه ده. همدا اکټیویټیز چې دا به ان شاء الله ورځ په ورځ باندې تیزیږي دي، کې موږ تیزی راولو. د هغه د رهایي چې کوم تحریک دی دا به ان شاء الله ورځ په ورځ باندې زور نیسي. ان شاء الله رها بشي زر تر ان شاء الله کوشش وکړو موږ خپل. پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمن عمران خان باندې جوړ شوي کیسونو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خو تاسو څنګه تاسو ټولو ته پته ده چې هغه سیاسي کیسونه دي او د هغې لکه تاسو لیدل په دې لوړ کوټونو کې او په بره کوټونو کې، نو د حکومت سره داسې څه نشته چې هغه کیسونه ثابت کړي. سیاسي کیسونه دي، انشاءالله تعالی زموږ امید دی د عدالتونه چې دا به ډېر زر ختم شي. د خان صاحب نه بدله اخیستل کیږي؟ بالکل، لکه سیاسي کیسونو مقصد هم دغه چې خان صاحب چې دی د هغه نه د هغه ګناهونو سزا ورکړي چې هغه کړي نه دي، او مقصد یې دی چې خان صاحب مونږ کېنو چې هغه په خپل شرایط په هغه باندې ومنو. انشاءالله تعالی حکومت ته به په دې کې مایوسي. خان صاحب زر تر زره رهایی ممکن ده؟ ان شاء الله تعالی امید دی چې خان صاحب به سکل چې دی زموږ په دغه کې منځ کې د خیره. تاسو هم امید لرئ، خلک هم امید لري چې خان صاحب بر زر تر زره د جیل نه بهر ته راوځي. چې کوم خلکو امید ساتلی دی هغې ته پیغام څه دی؟ ان شاء الله تعالی زمونږ چې د چا سره واسطه ده هغه زه به یم چې د تاریخ ذلیل کلین خلک دي، هغوی هر هغه طریقې استعمال کړي چې یاره خان صاحب او د هغه ملګرو مجبوره کړي چې یاره هغوی سته کښېني. خو انشاءالله تعالی دوی ته به مایوسي کېږي او انشاءالله تعالی کو پرس کا په عدالتونو په ترو راونوتل نو زموږ سره بیا بل آپشن دا دی چې موږ به بھرپور احتجاج کوو په اسمبلی کې، د اسمبلی نه باہر پر اٹھونا خیرہ. پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان پر بننے والے کیسز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھو پوری قوم کو پتہ ہے کوئی نئی بات تو نہیں ہے، جھوٹے من گھڑت بے بنیاد اور گھٹیا قسم کے وہ کیسز ہیں جس کو 25 کروڑ عوام نے تھوک دیا. عدلیہ نے بھی اس پہ فیصلے دے دیے. ان ججز کو سلام ہے اور جنہوں نے من گھڑت بے بیان بنیاد کیسز میں عمران خان کو بری کیا. اور آپ کو دیکھیں تاریخ میں اہل حق کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں. تو یہ خان صاحب یہ سارا کو جو بھگت رہے ہیں یا خان صاحب کے ساتھی بھگت رہے ہیں، تو اس لیے ملک کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے، 25 کروڑ عوام کے لیے تو یہ جھوٹے کیسز ہیں. ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کے تو ٹکے کی حیثیت، ایک مرغی انڈے کے کیس بھی یہ نہیں ہے وہ جو انہوں نے من گھڑت بنے. مگر پھر بھی ڈیٹ ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی ڈرامے بازی کر رہے ہیں. ان اور جو رہا ہوتے ہیں عدالت ضمانت دیتی ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیتے ہیں. کیونکہ یہ ملک ڈنڈاستان ہے، پاکستان نہیں ہے. یہ بدماشی راج ہے، یہ ایک گنڈا راج ہے. اس گنڈا راج کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں، عمران خان جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ عوام آئے، عوام کی حکومت ہو اور عوامی فیصلے ہوں اور ملک اس گند سے، اس مہنگائی سے، بے روزگاری سے، ظلم سے نکل سکے. اس لیے ہم یہ تکلیفیں بھگت رہے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ کالے قانون بن رہے ہیں، جیلی حکومت اور جیلی قانون سازی ہو رہی ہے اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے. ہر بغیرتیاں کر رہے ہیں. 12 ہم ان کے ظلم کے سامنے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی لیے کہ ہم ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین بحال ہو اور امیر غریب میں فرق نہ ہو، اسی لیے کے لیے ہماری جدوجہد ہے. آپ ملک بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی جلد از جلد ممکن ہے؟ میرے اللہ پہ یقین ہے، وہ تو سارے کیس ختم ہو گئے ہیں. یہ تو ابھی فیک ہے. خان صاحب تو آج بھی رہا ہو سکتا ہے. یہ تو پھر دیکھو نا روزانہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ بنا کے جو ان کے پری پیڈ ججز ہیں ان سے ریمانڈ لے رہے تھے، ان سے کوئی فیصلے کرانے. 12 ان ججز کو سلام ہے جو اکثریت آئین قانون کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ ملک کے لیے فیصلے کر رہا. 12 میرا یقین ہے چند دنوں بعد خان صاحب باہر ہوں گے، کیونکہ خان صاحب اس ٹائم وزیر اعظم ہے. 25 کروڑ عوام نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا ہے اور انشاءاللہ وہ اس پاکستان کو بچا سکتے ہیں. اب عوامی فیصلہ مانا ہوگا. اب کسی کے باپ کی بھی جگیر نہیں ہے کہ اب ظلم کے ذریعے کسی کو جھکا سکے، دبا سکے. اگر یہ ہوتا تو آپ یہ دیکھیں گے یہ تحریک انصاف آج قائم مدعم نہ ہوتی. جو لوگ حق کے لیے کھڑے ہیں، ملک کے لیے کھڑے ہیں. آپ نے عوامی مینڈیٹ کی بات کی کہ خان صاحب کو انہوں نے مطلب ووٹ دیا، تو لوگ یہی امید لگائے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خان صاحب جلد از جلد رہا ہوں گے. تو رہائی کے حوالے سے جو لوگ امید لگا کے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ کا میسج پیغام کیا ہے؟ دیکھو جو گزارش ہے کہ ہمیں اللہ پہ توکل ہے اور ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے. اللہ ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہے. ان دوستوں کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ چند دن بعد خان صاحب باہر ہوں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. دیکھیں لیڈیز وہ کورٹ میں ہیں اور انہیں ثابت کرنا ہوگا شواہد کی بنیاد پہ کہ جو ایلیگیشنس ہیں وہ غلط ہیں. اس میں کوئی زیادہ تر کیسز سب جوڈیوس ہے، یعنی عدالت میں پیش ہیں، چل رہے ہیں، تو اس پہ رائے میری دینا مناسب نہیں ہوگا.
کیا آپ کے خیال میں جتنے بھی کیسز بنے ہوئے ہیں سیاسی ہیں عمران خان پر؟ دیکھیں جو کیسز میں ڈاکومنٹ شواہد ایویڈنسز نہیں تھیں وہاں بری بھی ہوئے ہیں وہ، اور ابھی باقی چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں انصاف کا بول بالا ہوگا. کیا بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی جلد از جلد ممکن ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کیسوں کی پروسیڈنگ پہ کہ کتنا مواد ہے ان کے خلاف اور کتنا اس کو یہ غلط ثابت کر سکتے ہیں. بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے لوگوں کو یہ مطلب لوگوں کی یہی امید ہے کہ وہ جلد از جلد رہا ہوں گے، تو لوگوں کو آپ ان کی امید کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ انصاف پہ یقین رکھیں، عدالتوں پہ یقین رکھیں، جوڈیشری پہ یقین رکھیں، اور انہوں نے جو بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں جس میں پی ٹی آئی بہت خوش ہے اور بڑی ان کی کامیابی ہے، تو اس میں بھی اللہ خیر کرے. پی ٹی آئی عمران خان بندے دیکھے سنو پہ حوالہ سر استاسو نظر سر. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خان صاحب یو کال به اوس پوره شي او په جیل کې بې ګناه پروت دی، سب جعلي او 2 نمبر اف آی آر دي ټولې، هېڅ دغه نشته، خپې سرې د یو شي نشته، خو په یو ځای کې اف آی آر، په بل ځای کې اف آی آر، او د صرف د دې دپاره چې خان صاحب موږ ته کینی او زموږ چې کم مطالبې دي چې هغه ومني او زموږ سره ډیل وکړي. دغه خبره د نور هېڅ هم نشته. دا زور چې په اچوي په دې ملګرو باندې، زموږ په ورکرانو باندې، زموږ په زنانو باندې، دا صرف او صرف د ډیل لپاره، او خان صاحب ورته ځان کلک کړی دی چې زه هېڅ قسمه ډیل نه کومه د عوامو دپاره، د پاکستان دپاره. دا ځکه د زموږ عمل خو ډیلونه او دې شیزونو تباه او برباد کړو، دې حل ته یې راورسوو. دا مسلسل خلک ځي او پټ په پټ د نواز شریف او زرداري د دې چې کوم ډیلونه کړي دي نو د هغې دا حل دی. ملک هم نقصان مندلی دي، ټوله تباهي خو هغې وکړه، ټوله تباهي خو هغه وکړه چې ته د یو سړي په سوال باندې او په منت باندې په دغه باندې ته راځې کښېنې په حکومت کې، ته به څنګه حکومت کوې؟ خو دا څه ټوله دوکه ده. موږ د دې بھرپور مخالفت کوو، مذمت یې کوو، او د خان صاحب د رهایي بھرپور آواز وټوو چې خان صاحب د فوري طور باندې رها کړی شي. آیا چې کوم کیسونه دي ستاسو په خیال باندې دا ټول د خان صاحب په حواله سره سیاسي دي؟ دا بالکل دا تصویر نه جي، دا ټول سیاسي نه دي. په دې کې کم یو هغه څه چل کړل، کومه دنیا ورانه کړل ده، کم د چا کور لوټ کړل ده، د چا ګریوان ته لاس چول څه چل کړل ده، الټه نیو شو په 9 مې باندې دغه باندې کیسونه دي په کومه طریقه گرفتار شو. بانی پی ټی آئی عمران خان په حواله سره د خلکو چې کوم امید دی هغه دا دی چې زر تر زره به خان صاحب د جیل نه بهر ته راوځي، خلکو ته پیغام څه لري؟ خلکو ته دا زموږ پیغام ده چې ان شاء الله تعالی موږ لګیا یو، دا موږ چې نه راوځو، موږ چې احتجاج نه کوو خان صاحب په وینا باندې، زموږ د ورکرانو دا خیال چې موږ نه کوو، خو خان صاحب بار بار موږ ته دا وایي چې لا موقع نه راغلی د احتجاج، وایي چې زه درته ووایم د جیل نه درته زه سوال جواب وکړم نو بیا به یې راوځئ، بھرپور طریقې باندې به راوځئ. موږ بل ورځ په صوابۍ کې ان شاء الله ډېره غټه جلسه ده د خان صاحب د ګرفتارۍ په حواله سره چې د هغه یو کال پوره شو، بې ګناه په جیل کې پروت دی. نو دا عوامو ته موږ دا وایو چې ان شاء الله تعالی ان شاء الله تاسو ته موږ کال درکو د خان صاحب په آواز باندې، او ټول به په یو آواز راوځو، د خان صاحب د رایې دپاره به دغه منډه کوو. بیا پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان پر بننے والے کیسز کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ تو ان کیسز کے بنا پر وہ پارٹی ختم ہو چکی ہے نا، ان کا تو اب کوئی نام نہیں ہے، اور ہاں ابھی وہ نام لینا چاہیں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تو باقی جو ان پر کیسز بنے ان کے ثبوتوں کے ساتھ کیسز بنے، باقی نوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، جب بھی کچھ مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، تو عطا کیا جاتا ہے اس کو ضرور. لیکن باقی جو اس میں کیسز بنے ہیں میرے خیال میں وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اس پر انشاءاللہ اس کو سزائیں بھی ملیں گی. 9 مئی کا کیس کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اپنی ہی ملک میں اپنے املاک کو مسمار کیا، شہداء کے مجسموں کو مسمار کیا، اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا. تو پاک فوج جو ہے وہ زندہ باد ہے، اور جو کچھ آپ نے اپنے ملک کے ساتھ کیا اس کا، یہ ملک ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پر حاصل کیا، تو اس کی سزا ضرور ملے گی انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی جلد از جلد ممکن ہے؟ بس میں نے آپ سے کہا کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، لیکن اس دفعہ اس کو چاند نہیں ملنے والا، ادھر ہی یہ رہیں گے، جیل میں ہی یہ رہیں گے. اتنی جلدی یہ باہر نکل کر آتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے. بس باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں، ان کی پرانی عادت ہے، کبھی خط لہرا رہے ہوتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں اس کے ساتھ تو میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تو ایسی کئی باتیں تو آپ پہلے بھی سنتے رہے ہیں، تو بعد میں وہ جھوٹ پر مبنی ہوتی رہی ہیں. بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے امید لگائے رکھنے والوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟
मैं नहीं चाहती कि पाकिस्तान दोबारा तनज़्ज़ुली की तरफ जाए। कोशिश करें कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा सके। और आप लोग जो चाहते हो कि अगर सबसे पहले पाकिस्तान, तो बहैसियत मुसलमान सब और सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लेकर, और सबसे बढ़कर जो इन्होंने अमेरिका की जो हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया उसकी मुखालफत की। अगर आप अपने पाकिस्तान की धरती से प्यार करते हैं और अगर आप मुसलमान हैं और बहैसियत मुसलमान, बस कर दें और आसरे और चीज़। कि इमरान खान जल्दी बाहर आ रहे हैं, तो उनको उनकी उम्मीद के हवाले से आपका उनके लिए मशवरा, पैगाम क्या है? मैं लोगों की उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहती। मैं तो उम्मीदें देने वाले लोग हैं। मैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ, हमने हमेशा लोगों की ढाल बने, लेकिन जो गलत काम है उसकी डट के मुखालफत करेंगे, फ्रंट लाइन वॉरियर बन के करेंगे। तो ऐसी कोई उम्मीद ना लगा के रखें। तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान पर बनने वाले केसेस के हवाले से क्या कहेंगे आप? जिन पर जो केस बनते हैं वो उनका सामना भी करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया। तो बानी से अगर पीटीआई पर केसेस बने हैं तो तहम्मुल से उनका सामना करें। और ओलिगा फौलियान हमारे एक दिन कुछ कहते हैं, जेल से ऐलान होता है, पार्टी उनकी कुछ कहती है, उनके नुमाइंदे कुछ कहते हैं, सेनेटर्स कुछ कहते हैं। इस पूरी पार्टी को पहले खुद से एक पेज पे आना होगा। बानी पीटीआई इमरान खान की जल्द अज जल्द रिहाई मुमकिन है? देखिए जी, मैं इतनी नेक नहीं हूँ कि मुझे इल्हाम हो या मुझे कोई भई आती हो। ये तो केसेस पर डिपेंड करता है कि अदलिया उन्हें कब रिलीफ देगी और कब उनके फैसले करेगी। इमरान खान की रिहाई के हवाले से लोगों को उम्मीद है कि वो जल्द अज जल्द रिहा होंगे, तो जो लोग उम्मीद लगा के रखे बैठे हुए हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या है, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? उम्मीदें हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, आज नहीं तो कल वो रिहा हो ही जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान पर बनने वाले केसेस के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगी। अगर किसी ने कुछ किया है तो कानून और उन सबूतों की बिना पे जो भी होगा। और मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर जो सबसे मेन मसाइल हैं वो ये है कि कानून की अमल दरामद में बहुत देर हो जाती है। ये जो ताख़ीर होती है ना, ये बहुत सारी बातों को जन्म देती है। तो अगर तो वो 9 मई के वाक़यात में या और किसी वाक़यात में मुलव्वस हैं, जो भी मुलव्वस है उसको फिलफौर सज़ा दी जाए, और अगर नहीं है तो उन्हें रहा किया जाए। ये जो लंबा छोड़ देते हैं ना, इससे मुल्क को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, इंसाफ का बुलबुला होना चाहिए। देखिए, कानून की भी हुक्मरानी होनी चाहिए और कानून को और तमाम इदारों को अपने दायरे में भी रहना चाहिए, अपने डोमेन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये तमाम खराबी इसलिए है कि हर इदारा अपने डोमेन से बाहर है। क्या बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई जल्द अज जल्द मुमकिन है आपके ख्याल में? देखिए, मैं तो इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकती। अगर तो वो बेगुनाह है तो यकीनन रहा होना चाहिए, और अगर वो गुनाहगार हैं तो सज़ा मिलना चाहिए। पीटीआई इमरान खान के हवाले से लोग यही उम्मीद लगा के रखे मतलब बैठे हुए हैं कि वो जल्द अज जल्द रिहा हो जाएंगे, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? देखिए, मैं तो ज़ाहिर है जो उनसे इतने तवक्कात लगा के बैठे हुए हैं और वो उनके वेल विशर्स हैं, मैं उनके लिए दुआ गोई हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान पर बनने वाले केसेस के हवाले से आप क्या कहेंगी? मैं क्या कह सकती हूँ, 9 मई सबके सामने है और तोशाखाना भी सबके सामने है। रही बात इद्दत वाले केस की, तो मेरे चेयरमैन का उस पर जो स्ट्रॉन्ग एक बयान था, उसके बाद किसी की जो है तौजीह की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं तो ये समझती हूँ कि इन केसेस को जल्दी चलना चाहिए था, और जिस पर भी जो केस था उसको जल्दी चलना चाहिए था, क्योंकि मैंने 90 में ये सहा है कि मेरे ऊपर जो केसेस थे वो मेरी बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती थी, और उसके बाद इंटरिम हुई थी, कोई 12 बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होके और एक के बाद एक मुकदमा मुझ पे हो जाता था। लेकिन मैं तो एक मामूली वर्कर हूँ, खास साहब के केसेस की नौयत बड़ी है, लेकिन जो भी है मैं चाहती हूँ कि उनके साथ भी इंसाफ हो। 9 मई की आपने बात की, तो क्या 9 मई की के हवाले से जो मतलब तहकीकात जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? और 9 मई के दिन खान साहब खुद भी जेल में थे, मतलब गिरफ्तार थे। देखिए, बहुत सारे ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में होते रहते हैं। हम सब इतने बच्चे नहीं हैं कि मास्टरमाइंड जो है वो खुद नहीं होता, लेकिन वो लोगों को जो है पूरा एक प्लान करके देता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो इसमें है, मैं ये समझती हूँ, और ना मैं ये कह रही कि वो नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि तहकीकात सही होनी चाहिए और उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। बानी पीटीआई इमरान खान साहब जल्द अज जल्द रिहा होंगे, ये रिहाई उसकी मुमकिन है? देखिए, ये मेरे हाथ में नहीं है। आपका ख्याल क्या है? मैं ये समझती हूँ कि बस उनके साथ इंसाफ हो, और मैं ये समझती हूँ कि हमें
یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اسمبلی کے سامنے یا ادھر اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہ ان کے رہا کرو. عدالتوں پہ پریشر سے کچھ تو ہم خیال ہو سکتے ہیں، لیکن تنقید کا نشانہ پھر تاریخ میں بنیں گے. پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے امید لگائے رکھنے والوں کے لیے آپ کا میسج پیغام کیا ہے؟ میں یہی کہوں گی کہ کورٹ میں جو کیسز چل رہے ہیں اس کو اچھی طرح لڑیں، ان کے اچھی طرح سے ثبوت مہیا کریں اگر ان کے پاس ہیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. اب ہماری طرح کوئی بد نصیب تو نہیں ہے نا کہ 44 سال میں اس کو انصاف ملے اور وہ بھی ادھورا. پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان پر بننے والے کیسز کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں سر، ان کے اپنے کیسز ہیں، ان کو اپنا منہ دینا ہے. میرے خیال سے یہاں پہ جو کورٹس ہیں ہماری، ہم تو پہلے بھی ان کو کہتے تھے جب 18 سے لے کے تھے کہ بیٹھ کے ہر چیز بات کر کے اس کا حل نکالا جائے. جب لوگوں کو اریسٹ کروانا یا اس ٹائم پہ جو ہو رہا تھا، اب وہی چیز جو ہے واپس ان کے اوپر آ رہی ہے. خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، خان صاحب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے جو خان صاحب نے کیا. اور بات یہ ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ سب کو بیٹھ جانا چاہیے ساتھ. ہم پیپلز پارٹی کے ہیں اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں، یہاں بیٹھ کے مسئلے ڈسکس کر لیں. یہاں سے بدلہ لیا جا رہا ہے؟ نہیں، بدلہ کیا ہے، ان کو جو چیزیں ہوئی ہیں وہ اس کا ان کو جواب دینا ہے. کورٹ ہے، کورٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط ڈیسیجن دے گی؟ اگر ان سے انہوں نے کچھ کیا ہوگا تو اس کا وہ سزا ہے، اگر نہیں کیا ہوگا تو وہ چھوٹ جائیں گے. کیا کیسز آپ کے خیال میں سیاسی ہے؟ کورٹ کا مسئلہ ہے نا، سیاسی ہے، سیاسی ہے یا غیر سیاسی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں کورٹ میں جا کے منہ دینی ہے ان چیزوں کو. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ چیزیں پارلیمنٹ میں نہیں ہونی چاہیے. پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہمیں سب کو مل کے پاکستان کی بھلائی کا سوچنا ہے. دیکھیں جو اگر پیپلز پارٹی پہ بھی کیسز ہوتے رہے ہیں، آج کل کی بات نہیں ہے، پچھلے 10 20 25 40 سال سے کیسز کا منہ دے رہے ہیں نا. لیکن ہم لوگ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جب ہو بھی رہا ہے، اگر ہوا بھی ہے تو کم از کم یہاں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہمیں یہ ایک بندے کو بچانے کے لیے یا کسی ایک پارٹی کو بچانے کے لیے ہم دھرنے لگائیں، ہم ادھر پارلیمنٹ کو چلنے نہ دیں. یہاں پہ ابھی آپ دیکھ لیں 22-24 کروڑ کی عوام ہے. 22-24 کروڑ کی عوام زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے یا کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک پارٹی زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے؟ بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو بھی ہے وہ کورٹس ہیں، کورٹس ان کا فیصلہ کر سکتی ہیں. ہماری کورٹس موجود ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ اپنا فیصلہ دیں گی. یہاں پہ آ کے کم از کم ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستان اور اپنے جو غریب عوام ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے. لوگوں کی مسائل کی بات ہونی چاہیے. لوگوں کے لیے بہت ہو گیا کہ مسئلے ہمارے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب غریب زندہ رہنا بھی جو ہے نا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا پاکستان میں. تو یہاں پہ پارلیمنٹ کا کام صرف اتنا ہے کہ ہم لوگ بیٹھیں اور اس غریب عوام جس نے ہمیں ووٹ دے کے یہاں پہ بھیجا ہے، ہمیں ٹرسٹ کر کے یہاں پہ بھیجا ہے، ہم ان کے لیے صرف آ کے ادھر بات کریں. سر وہ کورٹ کو بتائیں. میں آپ میرے سے پارلیمنٹ کا پوچھیں. اگر کورٹ میں جو ہو رہا ہے وہ کورٹ بتا سکتی ہے نا کہ امید ہے، لوگوں کی امید ہے اور وہ یہی مطلب امید کہ وہ جلد از جلد رہا ہوں گے. ان کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ یہ فورم جو ہے نا، یہ فورم عوام کی بھلائی کے لیے اور یہ فورم صرف اور صرف اب عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہونا چاہیے. یہاں پہ جب ہم اندر آ کے بیٹھیں تو ہمارے پاس 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کریں اور باقی جو ہمارے عوام کے ایشوز ہیں جس طرح بے روزگاری ہے اس کو ہم کس طرح کنٹرول کریں. کہ آپ کی جو بات ہے اس پہ سارے پارلیمنٹرین ہی پورا اترے ہیں کیونکہ عوام کے لیے مطلب ان کا مطلب کردار ہو، جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم سب کو عوام کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل ایسے بالکل. بانی پی ٹی آئی عمران خان پر بننے والے کیسز کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جو بھی کیسز بنے ہیں وہ تو مطلب ہے اب عدالتوں میں ان کا فیصلہ ہوگا. جو صحیح کیس ہیں تو ان کی مطلب سزا بھی ہو سکتی ہے، جو اگر غلط ہیں، غلط قسم کے کیس ہیں اس میں ان کی خلاصی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تو منحصر ہے عدالتوں پر کہ جس طرح بھی کیس بنتے ہیں اس میں بعد اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اس کو عدالتیں سنتی بھی ہیں اور فیصلے بھی کرتی ہیں. تو اس وقت تک جتنے بھی کیس اگر جس پر بھی کسی کو بنے تو لوگوں نے اس سے پہلے بھی سیاسی جو رہنما گزرے ہیں، سیاسی لوگ گزرے ہیں، فیس کیا ہے، عدالتوں میں باقاعدہ کیس لڑے ہیں، دلائل دیے ہیں. کوئی اگر ان پر ثابت نہیں کر سکا تو ان کو رہائی بھی ملی ہے. تو بانی پی ٹی آئی کو بھی چاہیے وہی ایک قانونی آئینی طریقہ ہے
اور عدالتی نظام ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو وہ ثابت کرے. کیا آپ کے خیال میں خان صاحب پر بننے والے کیسز سیاسی ہے اور جس بھی سیاسی رہنما پر کیسز بنے سب کو ختم کر دینا چاہیے؟ دیکھیں کہ ہر کیس کی اپنی نوعیت ہوتی ہے نا. کسی بھی سیاسی رہنما کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہر قسم کے کیس بنے بعد چونکہ سیاسی ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے. اس کیس کی اپنی نوعیت ہے کہ وہ کس قسم کے کیس بنے. یہاں پر امبیزلمنٹ کے کیس ہیں, کرپشن کے کیس ہیں, دوسرا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کے کیس ہیں, مختلف نوعیت کے کیس ہیں. تو اس کے مطابق اس کو فیس بھی کرنا چاہیے. اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو سزا بھی ملنی چاہیے. جب کسی معاشرے میں سزا جزا کا اگر عمل نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ تو نہیں بن سکتا. یہی مطلب ہماری بدقسمتی ہے کہ بیشتر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی, ان کو اگر خلاف فیصلے نہیں ہوتے, عمل نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے معاشرہ بھی نہیں سدھر سکتا. تو میرے خیال میں مطلب ہے جو عدالتیں ہیں وہ مطلب اپنا رول ادا کریں, جو کورٹس ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. تو جس کو بھی اگر قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. قانون پر عمل درآمد اور انصاف کا بلبلا ہونا چاہیے. بالکل بالکل انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے, آئین قانون پر عمل ہونا چاہیے, عام شہری یہ محسوس کرے کہ انصاف ہے. تو اس کے لیے جدوجہد جاری و ساری رکھنی چاہیے. تو اس میں سب سے بڑا رول تو خیر ہمارے میڈیا کا بھی ہے کہ وہ ان چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے, تو جس کی وجہ سے مطلب ہے یہ عمل درآمد بھی ہوتی ہے. کیا آپ کے خیال میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی جلد از جلد ممکن ہے؟ مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے کیونکہ یہ تو اب منحصر ہے ان کیسوں پر, باقی ان کی اپنی جو اسٹرگل ہے اس پر. بھی ایک سیاسی کارکن ہے, مسلم لیگ نون سے ہے, تو مطلب اندازے سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی کے خلاف جو انتقامی کارروائی تو نہیں ہونی چاہیے, کسی کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے چاہے, لیکن انہوں نے اپنے دور میں اس طرح کا ایک ماحول پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو انہوں نے بویا تھا وہ خود کاٹ رہے ہیں. تو مجھے اس کا کوئی صحیح اندازہ نہیں لگ رہا کہ بہت جلدی کہیں مطلب ہے اس طرح کہ ان کی رہائی نظر آ رہی ہو. بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے لوگوں کو یہی امید ہے کہ وہ جلد سے جلد باہر آ جائیں گے. جن لوگوں کو امید ہے ان کے لیے آپ کا میسج پیغام کیا ہے؟ اور دیکھیں اصل بات ان کو بھی سوچنا چاہیے پاکستان کی, کسی شخصیت پرستی کی نہیں ہونی چاہیے. نظام کو بہتر بنانے کے لیے جمہوری جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ اس کی پریارٹی یہ ہوتی ہے کہ ملک اور قوم, اور اس میں آئین کے مطابق یعنی ان کی سوچ بھی ہونی چاہیے کہ جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے اور اس کے لیے مطلب اس کی حمایت بھی کریں, اور اس کے ساتھ ہی جو ایک سسٹم ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے رول ادا کریں. ہماری بدقسمتی ہے سب کو مل کر, سب کو مل کر کرنی چاہیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جو منشور اور آئین اور اس کو چھوڑ کر ایک بس شخصیت پرستی ہے اس پر بات کی جاتی ہے, اور اصل جو ذمہ داری اس سے ہٹ کر بات کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا افراتفری بھی ہوتی ہے, ذاتیات پہ بھی اتراتے ہیں, ذات پر بھی لوگ اتر جاتے ہیں. تو یہ ذاتیات چھوڑ کر اور صحیح اور غلط میں موازنہ کرنا چاہیے, اس کے مطابق بات کرنی چاہیے. صحیح اور غلط کا اگر موازنہ کیا جائے تو ملک بھی ترقی کرے گا, لوگ بھی خوشحال ہوں گے, ملک بھی خوشحال ہوگا, کاروبار ہوگا, معیشت بھی بہتر ہوگی. بالکل بالکل اسی طریقے سے یہی ایک مطلب طریقہ ہے کہ جس سے ملک اور عوام کو بھی بہتری محسوس ہوگی, عوام کو بھی فائدہ ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علانور بھائی تا ډیره شکریہ تا ٹائم راکړي اور دا قیمتي چې کوم ټاپک دی په دا باندې ما سره ته ډسکشن دی وکړي. زه داس وایه چې بانی چیرمن نه چې څومره ها سیاسي لیډران دي که نه په دا باندې کیسونه نه دي پکار. ګوره دا چې څومره ها کیسونه دي که نه ایٹ د اینډ دا کیسونه بیا سیاسي ډکلیر شي اور مونږ تاسو دا لیدلی دي چې په کوم لیډران باندې مثال نواز شریف باندې کیسونه وشول, آصف زرداری باندې وشول, 11 سال جیلونه یې کاټ کړل. نواز شریف چې دی که نه اټک قلعه کې د قید تنائی کاټ کړله, خو نن ته وګوره ایم این ای د آصف زرداری صاحب ته وګوره پریزیډنټ آف پاکستان دی. زه داس وایه چې عمران خان صاحب چې څه دی که نه
دا چې کومه هم بیانیه ده ګوره پکار ده چې دته سیاسي وکټمایزیشن دای نشانه نشي جوړ او دته پورا حق دی چې دای قومي اسمبلی ته راشي او خپل کردار ادا کړي. نور دا کیسونه چې دي دا تاسو ماضي کې هم ما چرنګ خبره وکړه لګانه تاسو لیدلې دي چې دا کیسونه نه مخکې هم ملک ته نقصان رسېدلی دی اوس هم نقصان ورته رسي. نو آیا د ستاسو په خیال باندې بانی پی ټی آی عمران خان صاحب زر تر زره به د جیل نه بهر ته راوځي؟ دماغ خپل دا خواهش دی ګوره دا د ما د پارټي بیانیه نه ده دا د ما ذاتي رایه دو زه ذاتي رایه دا درکاوه چې عمران خان ته پکار د ګورنمنت ته چې عمران خان ریلیز کی عمران خان پالیټکس کې خپل پارت ادا کی او پاکستان چې دی کنه مکه لاړ شي. د بانی پی ټی آی په حواله سره د خلکو هم د امید دی چې هغه به زر تر زره د جیل نه بهر ته راوځي. نو خلکو ته چې کوم د مینوال دی پیغام ورته څه لري؟ زه دې ته پی ټی آی چې څومره فالوور دي د ټول ته ما دا پیغام دی چې ان شاء الله د تاسو لیډر چې کوم دی کنه دا ان شاء الله زر نظر دا یو بار ته راشي او فیوچر پالیټکس کې خپل پوزټیو رول به پلی کوي. تحریک انصاف بانی چیرمن عمران خان صاحب باندې د کیسونو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ کیسونه خو چې دی چې کوم کلم کیسونه راځي یا ډسمس کیږي یا هغې کې ضمانتونه ورکړی کیږي خو چې څنګه د حکومت او د دې سره چې کوم د پټ قوتونه هغې رنګ نوي کیسونه روباسي نو موږ خو ډېره تمه لرو د عدلیې نه چې هغه به زموږ مشر له انصاف ورکوي او دا چې کوم فسطایت روان دی د دې به خاتمه کوي. د داسې قسمه کیسونو روکتام پکار نه دی مطلب عدلیه ته باقاعده نوټس اخیستل نه دی پکار؟ دا اصل کې عدلیه خو چې کوم کاروایی کوي هغه د قانون آئین او قانون مطابق کوي. دا موږ د سیاستدانانو له پکار دی چې د قوانینو کې ترمیم راولو او دا قسم ناروا قوانین چې دی د هغې مخنیوی وکړو. خو چونکې سیاستدان هم تقسیم دی مفاد پرست دی او چې کله مطلب راشي نو اسټیبلیشمنټ سره کینی او چې کله مطلب نه نو بیا ورسره خلاف شي نو دا زده کړه پکار ده او دا خبره ستاسو ټیک ده چې دا ډېر ضرور دی. آیا د ستاسو په خیال باندې بانی پی ټی آی عمران خان صاحب زر تر زره رهایي ممکن ده؟ موږ خو امید او هیله لرو چې انشاءالله زر تر زره به رها کېږي خو دا چې کوم مخالف قوتونه دي غیر سیاسي غیر آئیني قوتونه دي هغوی به پوره کوشش کوي چې عمران خان صاحب چې زیات وخت چې دی په جیل کې پاتې شي او په څه کمپرومایز باندې بیا روزي. د بانی پی ټی آی د رهایي په حواله سره ستاسو هم امید دی د چې کوم مینوال دي د هغې هم امید دی چې زر تر زره به هغه د جیل نه بهر ته راوځي. نو خلکو ته پیغام میسج څه لري؟ خلکو ته پیغام دا دی چې تاسو به همت نه بیلئ دا جدوجهد چې دی دا به جاري ساتو. نن 15 اګست کې چې دی هلته زموږ په صوابۍ کې همدغسې احتجاجي او جلسه ده او دې نه پس به موږ اسلام آباد ته مخه کوو. نو انشاءالله هر طرف نه به موږ خپل پریشر اچو او چې سانه زر یا هغومره زر به موږ خان صاحب د جیل نه رها کوو. کتونکو پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمن عمران خان باندې د کیسونو په حواله سره ورسره د هغه د رهایي په حواله سره د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. پارلماني ممبرانو هم دا وویل چې په ملک کې په آئین او په قانون باندې عمل درآمد پکار دی د انصاف بلباله پکار ده. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.